عزتمند مسلمانانو موسی علیه السلام یو ورځ د الله تعالی دیدار لتلو، د الله تعالی سره مناجات کول. د چر په لاره باندې تلو نو یو کس ورته ووي چې یا موسی علیه السلام الله تعالی ته به عرض وکړي چې دغه شان ستا یو بنده او تا ورله ډېر زیات مال ورکړی و، داسې څه دغه ورته وښایه چې د ده د مال له کم شي، داسې طریقه ورته وښایه. وي صحیح ده، زه به ستا دا پیغام الله تعالی ته ورورسوم. بل چې دی مخکې روان دی موسی علیه السلام یو بل انسان له مخکې ورغلی. ویم موسی علیه السلام دا الله تعالی ته زما دا عرض وکړه چې الله زه په شو کې پټ یم او خپل عورت مې په شو کې پټ کړی، نو ما له دونه څه راکړه چې زه پرې د خپل عورت پټ کړم، خپله زندګي پرې تېروم. موسی علیه السلام ورته وایي صحیح ده، زه به ستا دا الله تعالی ته به زه ستا دا خبره وکړم. موسی علیه السلام چې کله لاړی، الله تعالی ورته وفرمیل ای موسی، کم انسان چې تا ته ووي چې زما سره مال حال ډېر دی او چې دا څه ناڅه کم شي، نو ده ته ووایه چې د الله تعالی ناشکري شروع کا، د الله تعالی ناشکري شروع کا، نو الله تعالی به ستا دا مال کم کي، په تا به بند شي. او دا کم کس چې په شوګو کې پټ دی، نو دې انسان ته ووایه چې ته د الله تعالی شکر وباسه چې الحمدلله زما د عورت خو کم از کم پټ دی په دې شګو کې. موسی علیه السلام چې کله رالی، هغې بنده ته ووي کوم چې ډېر ماردار او وي ته د الله تعالی وي، الله تعالی فرمایلي چې ته د الله تعالی نافرماني دغه شروع که، ناشکري شروع که، وي ستا مال به الله تعالی کم کړي. هغه وي الحمدلله، زه ولې د الله تعالی ناشکري شروع کړم، ماله خو الله تعالی ښه ډېر راکړي او زه پرې ښه خوشحاله یم الحمدلله. هغه بل چې کوم په شګو کې پټو، هغه ته ووي چې الله تعالی وفرمایل چې یا به زما بنده ته ووایه چې ته د الله تعالی شکر ادا که. نو هغه وایي زه به څه شکر ادا کړم، ماله الله تعالی راکړي څه دي. نو چې دا خبره یې څنګه وکړه، هغه شته هوا پرې راله، هغه شته بدن یې مو له ښکاره کړو. مسلمانانو څونه چې الله تعالی راکړي په هغې شکر ایستل پکار دي. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې تاسو زما شکر وباسئ به تاسو له زیاتومه. پوه شوئ؟ نو شکر چې څونه انسان وباسي، الله تعالی هغه له مال کې برکت اچي، هر څه کې هغه له الله تعالی برکت اچي. او ناشکرۍ باندې الله تعالی خفه کېږي. ناشکري نه ده کول پکار. کور څونه الله تعالی راکړي خو چې موږ پرې الحمدلله وایو، لاک لاک او کروڑ کروڑ او بې شماره پرې د الله تعالی نعمتونه موږ کړي، په هغې موږ د الله تعالی نه شکرګزار یو. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په هر نعمت د الله تعالی شکرګزاري نصیب کړي. جزاک الله.